دا د بنو مخزوم قبیله او د هغه کس دی چې دو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مینس کې د رضاعت رشتوم و او د بیبي ام سلمہ رضی الله عنها داغه د وفات نه بعد بیا د نبی علیہ السلام په نکاح کې راغلی ده ام المؤمنین ګرځیدلې ده ابو سلمہ ابن عبد الاسد المخزومی رضی الله عنه اراده وکړه چې مکه پرېدم او زما هجرت کوم مدینه ته ځم بیبي ام مسلمانه وا سره د خپل بیبي او د خپل بچو تیار شو سامانونه وتړل او درنګ لروانیږي زی مدینه ته پدې کې کافران خبر شو قریش خبر شو نو قریش هغه دا نه منل چې د هجرتو کې او د پارام ژوند تیر کی قریش رالل او د توي چې هجرت بنا کې د ویزه زما نو اخر د توي چې تزي نستلار شزکه ستاخ په اختیار خاوند دي خود کور والا رشتہ داران رالل بنو مخزوم والا او هغه وی چې داستا خزه خو زمون خور لور ده او دا به ځان سره نه بوزي هغه د لاس نهونی والا خاوند ته ولوي تزا او خزه به دل تیدا نشي بوتله ام سلمہ رضی الله عنها ته اشاره کړ په زور د بچو طرف ته ماشومان بچیو نو داغي خاندان خلق رالل د خاون طرف د یو مسلمانانو نور خټل کافرو نو د خاون طرف خپلوان رالل او ورتوي چې د زنانه طرف والا توي چې زنانه خو تاسو خور لور د تاسو به بوزي دا ماشومان به منګ بوزو دا نابو سلمہ د ځان سره بوتلی شي او نه د مور بوتلی شي ابو سلمہ یوازې پاتې شو بچی ته نه یو چاو تختوال بوتلل کور والا خپلوانو بوتلا او ابو سلمہ رضی الله عنه ته وای چې بس کته زینو ز او کنه زې مزه تاسو زمونږ ډو کار نشته ابو سلمہ په دین مین خلقو ابو سلمہ رضی الله عنه وای چې زب یوازې زم خو زمبا د الله دین زنه پرېدم ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ هغه یک یوازې مدینه منوره ته روان شو ام سلمہ رضی الله عنها وای چې سحر بشو نو زبا ابطاح په مکه کې یو زید کارجن از مکه دا د ټولو خلکو نه به یوازې غزه ترالم او د سحر نه تر ماخام او ما ټول ورځ په جړا باندې تیر کړه ما به جړل ولی چې مسلمان اوم وا او د خپل خاون سره ډیره مینه اوم وا نو د یو زنانه نه چې بچیم جدا شي او به خاونم جدا شي او په زبردستی نو دا ډیره ګرانه ده نو ام سلمہ رضی الله عنها وای چې ما به ابطح کې د سحر نه تر ماخام ټول ورځ په جړا باندې تیر کړه ماخام به بیا د مجبورۍ نه رااله خپل زیت خپلوانو کرا شپه می تیر کړه او سار به بیا خلکو سره خبره را باندې نه لګې دی ټول ورځ باغې کې په جړا ورځ تیروله یو کال مکمل پدې کې تیر شو چې ابو سلمہ مدینه تلال او ام سلمہ داغي خپلوانو ورونو بوتلا او بچی ماشومان هغه خپلوانو د خاون خپلوانو بوتلې دي ټول د یو بل نه جدا جدا و یو کال چې کله تیر شو داغي نه بعد زمنګ د ترونو په زامنو کې یو سړیو چې هغه زما په حال ډیر رحم راغی چې ما بشپو ورځ جړل نوې هغه راغی او بنی المغیره ته وای چې ظالمانو دا غریب د بچو نه او د خاون نه تا جدا کړي دا کالو شو دا تاسو د خپل دین نه وانړه ولا ما خپل اسلام باندې کلا کړه او لکه شپو ورځ دا جاړي نو کم سے کم پدې باندې رحم وکي او دې سره نور ظلم او زیاته مکوي دا چې چرته خوشاله یلته پرې دی نو هغه مال اجازه راک چیرې بس کته زید خاون خواله نتلې شي زمنګ اجازه دی بل طرف ته د خاون غ خپلوان بنو الاسد هغه راولګیدل
او هغې ویل چې یاره هغې دې زنانه ته اجازت وکړو نو موږ به ولې دا بچي ورکو هغې ولې بچي راولېږل وایي بچي دې واخله که دلته اوسېږي او که خاوند خواله ځي نو هغې ویله چې زما خو د پخوا نه د هجرت ارمان و دلته زه څه کومه د وړو ماشومانو بچو سره یې اوښ تیار که او ام سلمه رضی الله عنها یوازې مدینې ته روانه شوه څوک چې تلي دي هغې دا مزل لیدلی دی چې د مکې او د مدینې په مابین کې څومره فاصله ده او اوس خو روډونه دي او ډېر سهولتونه دي هغه زمانه کې هیڅ قسم سهولت نه و د اوښانو او د قچرو او د اسونو د خرو پیادل سفرې به وي په لاره کې به چې دی نو شپې راتلې څنګه 300 میله دا پیادل سفرې وي امیر صاحب وایي چې 300 میل مسافه ده نو یقینا چې هغه ګاډي چې د 120 نه هغه سیوا سپیډ کې رواني د هغې په سفر باندې به ته ستړی شي په سفر باندې چې سهار روان شي چې ته ماسخوتن د شپې ناوخته به رسې داسې حالي نو دا اوږد سفر او دا یوازې دا ام سلمه رضی الله عنها د وړو وړو ماشومانو بچو سره د مدینې په طرف روانه شوه څوک غمخوار داسې نه و چې دې سره ملګری شوی خو په هره زمانه کې ښه خلک هم شته په هغې وخت کې یو کس دی رستو بیا ورته الله ایمان هم نصیب کړی دی عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه دی بیا د حدیبیې د صلح په کال باندې الله مسلمان کړ او بیا د مدینه منورې ته هجرت هم کړی و اخر کې بیا د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې دی شهید شوی دی عثمان ابن طلحه رضی الله عنه چې هغه وخت کې مسلمان نو کافر و دی وایي چې زه ولیدم نو ما ته وایي چې چېرته روانه یې وایي ما ورته ویل چې د خپل خاوند خواته مدینې منورې ته ځمه نو وایي ما ته وایي چې یوازې روانه یې وایي ما ورته وایي چې بلکل یوازې روانه یم وایي دا ماشومان را سره دي نور څوک نشته دا زنانه هغې ته وایي لا والله الا الله وبني هذا قسم په الله دی چې هېڅوک را سره ملګري نشته یو الله زما ملګری دی او دا واړه واړه بچي زما ملګري دي نو دا هغې کافر وایي په ما باندې رحم راغی هغه چې دا واورېدل اوښې راوست د مهار نیو کېنو او ما ته وایي چې د اوښ ته وخېجه او بچي مو خېجوه وایي زه اوښ ته وختم او ماشومان مې هم کېنول کېجاوه کې په خپله دا ټول مزل پیاده لوکه لاندې به د اوښ مهار نیولی او پیاده به روانو اوښ سره او زه په اوښ باندې سواره ومه بچي مې هم چې دی نو په اوښ باندې سوارو کله چې به یو ځای کې پړاو راغی د دمې ځای راغی وایي دی به چې دی نو اوښ کېنو او بیا به د اوښ نه لرې لاړ ویل چې راکوز شئ دلته موږ به راکوز شو دمه به مو کړه لکه دومره حیا چې د غلط خیال چې ته اراده هم په لاره کې نه اوښ نه به لرې لاړ او ما ته به وي چې دا بچي هم راکوز که او تم راکوزه شه دمه وکړه نو ما به دمه وکړه بچي به مې راکوز کړل وایي چې کله به بیا واپس لو نو بیا به یې موږ ته وي چې اوس وخېږئ چې موږ به اوښ ته سواره شو وختو اوښ به کېنو نو بیا به دی راغې د اوښ مهار به ونیو او روان به شو وایي په دې طریقه باندې تر مدینې منورې پورې دغه عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه چې هغه وخت کې کافر و موږ یې راورسولو او چې راورسولو وایي کله چې د قبا هغه ځایونه په نظر باندې رالل قبا په مدینه منوره کې یو ځای دی او هلته اوس جماعت جوړ دی حدیث کې راځي پای کې 2 رکعاته مزد عمرې برابر دي کله چې قبا ته قبا ښکاره شوه نو ما ته ویل چې دا هغه کلی دی چې په دې کې ستا خاوند مقیم دی زه د الله د خیر او برکت سره د خپل خاوند خواله لاړه شه دا زنانه وایي زما دی په الله پاک باندې قسمي چې د عثمان ابن طلحه نه زیات عزتمن انسان ما چرته موندلی نه و
چرته وي داسې غلطه خبره یا حرکت هغه نو کړی دی کافر چې هغه وخت کې کافر او زه مدینې منورې ته راوستمه. نو داسې یو سخت دور و، داسې یو سخت دور. الله هجرت هم ډېر ګران و، ډېر په تکلیف باندې به یو سړی هجرت کو. بیا د هغې نه بعد اول مهاجر دغه ابو سلمه رضی الله عنه، بیا د هغه بیبي او د هغه اولاد راغی. بیا ورپسې عامر ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه سره د خپلې بیبي چې د بیبي نوم یې لیلا بنت خیثمه رضی الله عنها وه، هغه راله. هجرت دواړو ښځې خاوند وکړو. بیا ابو احمد بن جحش رضی الله عنه او د هغه زوی ویم د هغه ورور عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنهما سره د خپل اهل و عیال دی هجرت وکړه. داسې خلک برورو پټ پټ راتلل. سهار به یو سړی و، ماښام به بیا نه و، لکه هغه جوړ تللی دی. وی عتبه و ابو جهل دواړه کافران، دا سخت دشمنانو د مسلمانانو، دا دواړه ولاړو او دا منظر به کته چې یو کور به خالی کېده، یو کډه به روزانه د مکې نه مدینې په طرف باندې تله. وی د عتبه د زړه نه یو اسویلی وکړه او یو شعر یې وی کل دار و ان طالت سلامتها، کل دار و ان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوب. وی هر یو کور که ډېره زمانه روغ پاتې شي، خو یو ورځ به په هغې باندې د غم او د ماتم حالت راځي. وی ډېره زمانه داسې وه چې مکه یو ښایسته ښار و، ښایسته کلی و، خو نن مکه ورو ورو خالی کېږي او خلک ترې روان دي. وی کل دار و ان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوب. هر یو کور او علاقه اگر که ډېره زمانه بچي د غمونو نه او د پریشانو نه او د مصیبتونو نه، خو یو ورځ نه یو ورځ خامخا په هغې باندې غم او ماتم هغه راشي. وی بیا یې وسویلی وکړه. وی مکه ډېر ښایسته کار و، ډېر ښایسته ژوند و، خلک به ورته د بل ځای نه راتلل. خو دا زموږ وراره دی دا محمد، وی دا ټول کار د ده د لاسه خراب شو. چې دی را پیدا شوی دی نو خلکو کې اختلافات پیدا کړل او ورانې پیدا کړې. نن خلک بچی پریدي، ښځې پریدي، خپلوان پریدي، رشته داران پریدي او د ده سره منډې وي او هجرت کوي. وی دا ټول شرپسند په من کې دی نعوذ بالله، چې دا خلک یې په لانجه اړولی دی. د هغې نه بعد نور صحابه هغې مهاجر کېدل. د هغې نه پس عکاشه ابن محسن او عقبه ابن وهب او شجاع ابن وهب او اربد ابن جمیرہ، منقذ ابن نباتا، سعید ابن رقیش، محرز ابن نزلہ، یزید ابن رقیش، قیس ابن جابر، عمر ابن محسن، مالک ابن عمر، صفوان بن عمر، سقیب بن عمر، ربیعہ ابن اکثم، زبیر بن عبید، تمام بن عبیدہ، سنجر ابن عبیدہ، محمد ابن عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہم، دا ټول صحابه مهاجر شو. پس زنانو کې زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، جزامہ بنت جندل رضی اللہ عنہ، ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ، ام حبیب بنت سمامہ او آمنہ بنت رقیش، سنجرہ بنت تمیم، حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ. دی زنانو ہجرتو کا رو بس مدینہ اغینا خلق روانو. اللہ اللہ دا سے خلق لل تردی چی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغم مجبور شدے تا چی مکہ پریدے و ہجرتو کی. عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ دیم ہجرتو کا. عیاش ابن عیاش ابن ابی ربیعہ چکل مدینه منوره تلال دا صحابی دے. نو ابو جہل لعین، ابو جہل ابن حشام او حارث ابن حشام دا دوال رونه دی او دا حارث ابن حشام بیا رستو مسلمان شویم دی. دی دوال مدینه منوره تلال پا دی عیاش ابن ابی ربیعہ پسی او چلی و سروکا.
وی عیاشا ته چې دی نو دلته راغلی مدینې ته راغلی او موږ تا پسې ځکه رالو چې ستا په مور مړه خفه شو وایي ستا مور چې دی نو دا قسم خوړلی دی چې قسم مې دی په خدای باندې چې چېرته به سر ونه اینځمه چېرته به د غرمو نه سوري ته نه شمه خوراک څښاک به ونه کمه تر څو پورې چې مې خپل زوی عیاش ابن ربیعه واپس لیدلی نه یي نو مور د ظالمه د لوږې او د تندې او د ګرمۍ نه ځان وژني سخته خفه ده دومره لاړ شه چې هغه خو لږه رضا کې بیا به راځي نو عیاش ابن ابي ربیعه چې دا واورېدل ډېر خفه شو مور و خامخه دی واپس راغی او چې راغی نو چې دی څنګه لارې کې راتاو که که نه راغی د هغې د ملګرو نه را جدا که لاس یې وله وتړل دروغ یې ورته ویلي که نه لاسونه یې ورته وتړل او قسمه قسم سزاګانې ورکولې عیاش ته وایي چې د اسلام نه به اوړي دا دین به پرېږدي عیاش رضی الله تعالی عنہ هغه بالکل په خپل دین کلک هغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام به د سبا په مانځه کې قنوت نازله لسته او نبی علیہ السلام بدا دعا کولا اللهم انجل ولید ابن الولید وسلمت ابن هشام وعیاش ابن ابی ربیعه الله دا غریبانان مسلمانان چې د کافرانو په قبضه کې دي او نی پریدي او والو سزاګانی بیلی ورکي یا الله ولید ابن ولید له نجات ورکا خلاص کا سلمہ ابن هشام د کافرو د لاس نه اخلاص کا عیاش ابن ابی ربیعه دیم د کافرو د لاسونو نه خلاص نبی علیہ السلام د لپاره دعاګانې کولی بهرحال صحابه کرام بس ورځ په ورځ هجرت کو محدثین او مورخین هغه نمونه لیکلي دي خو هغه بیانو نو ډیر وخت بلګي اخر دا چې په مکه کې یو څو کسان پاتې شو نور ټول مهاجر شو یو رسول الله سلام پاتې شو یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاتې شو او یو علی رضی الله تعالی عنہ پاتې شو او نور هغه کمزوري خلکو چې دا غي د هجرت وس نه کېده څوک په زور اورو چې مطلب غوړې ونه زده کوره لار ورته نه کېده د هجرت نو یې د مجبورۍ نه پاتې ابوبکر سو ځل نبی علیہ السلام ته ویلو یا رسول الله زه چې ځو نبی علیہ السلام ما تعالی حکم شوی نه دی چې زه په خپله لاړ شم او ابابکر ته زما دواړه به یو ځای ځو نو علی رضی الله عنه او ابوبکر او عمر دا نبی علیہ السلام صرف پاتې شو مدینه کې کافران په دارالندوه کې راغونډ شو مشوره وکړه دارالندوه دا یو ځای چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نیکونو کې یو نیکه تیر شوی دی قصی ابن کلاب دا قصی ابن کلاب دا ځای جوړ کړو پدې کې به مشورې کې دی پدې کې دی راغونډ شو او مشورې شروع کړه چیرې دا خلک ورځ په ورځ باندې هجرت کوي او زی ټول مکه به شاړه شي او دا ټول نقصان د نبی د لاس نه جوړ شوی دی چې د خلکو ته دا مسلې کوي نو خلک ټول بې دینه کړل د خلاف یو مشوره کو چې د سره سو یو څو غټ غټ کافران دي چې هغه را جمع شوي دي په قریشو کې عتبه ابن ربیعه شیبه ابن ربیعه ابو سفیان ابن حرب طعیم ابن عدی جبیر ابن مطعم حارث ابن عامر نضر ابن حارث ابو البختری ابن هشام زمعہ ابن اسود حکیم ابن حزام ابو جہل ابن هشام او نبی او منبه دا د حجاج زامنو امیہ ابن خلف دا سی غټ غټ کافران دی یو شو دای مشرانو او راغون شو چې کله دی په دارالندوه کې کېناستل یو بابا راغی ناشنا سړی د چانلی نو پیژندلی نو دی هغې بابا باندې سلام کلام او خیر علی میر علی وشو دی هغې بابا ته وایي چې بابا ته ځه او زمونږ څه خاص خبره ده مونږه خبره کو خپله دا بابا اوس شیطان دی ابلیس لعین انسانی شکل کې راغی دی ورته وایي چې بچو زه خبر شوی ما چې تاسو څه مشوره کوئ نو زه هم دغې مشورې په خیال راغلی یم چې زه هم تاسو سره په دې مشوره کې ځان شریک کما ښه
ته د کم ځای نه راغلی وایي زه خو د نجد نه راغلی یم وایي زه کښېنه باباګان خو ډېر هوښیاران وي موږ له به مشوره راکړي بابا یې کښېنه ځان سره شیطان مشورې شروع شوې نو یو کس پکې دا ووي یاره د دې نبي نه خلاصېدی نه شو بس د خلاصي طریقه به دا وي چې ویني څه یو کوټه کې بند کړي تر څو چې توبه یې ایستلې نه ده نو د هغې کوټې نه به یې نه راخلاصوي دا د جیل دی چې توبه یې ویسته نو رازاد به یې کوي ټولو ویله یاره صحیح ده دا خبره دی ظالم له چې مشوره راله نو دا ورته وایي چې دا خو هېڅ رایې نه ده دا بلکل غلطه ده تاسو به په کوټه کې بند کړئ د هغه خاندان ښه تکړه خلک دي هغه به یې درنه بیا رازاد کړي نو بیا به تاسو د سره څه وکئ نور به هم بیا لانجې جوړې کړي او اختلافات به پیدا کړي او دومره اوږد به څوک بندولی شي تاسو به میاشت بند کړئ کال به بند کړئ بیا به راکولاوي دی وی یاره دا خبره خو هم صحیح ده بیا یې مشوره شروع کړه نو دویم ځل باندې مشوره یې په دې راله چې یاره د دې مکې نه وباسئ پرېږده چې هر پله ځي نو مکه به ترې خلاصه کړو مکه کې به راته خلک نه خرابېږي نه به ګمراه کېږي نعوذ بالله مسلمان ته به یې ګمراه وي د مکې نه به یې وشړو نو خلاص به شو نو بیا یې مشوره شروع شوه نو چې شیطان ټولو ویله دا صحیح ده چې کله د شیطان خواله رای راله دا بابا ورته وایي چې نه 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 ګوره دا خبره بلکل غلطه ده وایي ولې غلطه ده وایي دا خو تاسو د مکې والا زورور یې د مکې نه به وباسئ نو بل ملک ته به لاړ شي بل کلي له به لاړ شي د هغې کلي کې به دی دعوت شروع کړي او تاسو ته پته ده چې په خوله کې ډېر اثر پروت دی هلته به ځان سره ملګري تیار کړي ملګري به جوړ کړي او دومره ډله او لښکر به تیار کړي چې مکې والا به بیا مقابله نشي کولی نو ګورئ خبردار چې بل کلي ته پرې نه دی بل چرته دنه لاړ نشي دلته خو لا تاسو پې دوړه دباو کوئ کېدای شي بارو تاړو څوک غږ نه کوي دی وی یاره بابا خو ډېر هوښیار دی د ده خبره خو هم صحیح ده دا مشوره هم کینسل کړه درېیمه مشوره د نبي علیه السلام خپل تره ابو جهل لعین هغه چې کوم دی نو پیش کړه ابو جهل ظالم هغه درېیمه مشوره پیش کوي دا سخت دشمنو د رسول الله دی وایي چې زما رایې دا ده چې دی مه قید کوئ می جلا وطن کوئ زما رایې دا ده چې دی بغیر د مرګ نه بل علاج د ده نشته وژنو یې خو وایي که زه مړ کوم نو ما له دشمني جوړېږي که بل سړی مړ کوي نو بل له دشمني جوړېږي نو راځئ د مکې دا ټول سرداران به یو شو او په شریکه باندې د هر خاندان نه به یو یو سړی واخلو ټول به په یو ځل باندې حمله وکړو د تورو جنګ و هغه وخت که نه په تورو باندې به په یو ځل ګزارونه پې وکړو نو وارث به د چا چا نه بدل اخلي ځکه چې یو خوا ټوله مکه ده او یو خوا د ده خاندان دی نو د ټولو نه خو بدل اخیستی نه شي نو مجبوره به شي دې ته چې موږ له تاوان راکوي نو موږ ورته وایو چې بهی څومره دیت غواړې ته د یو انسان یادې موږ به دله د ډېرو درکړو څومره پیسې چې غواړي دیت غواړي نو ور به یې کوله او د دې نبي نه به ځان خلاص ټولو چې دا مشوره وکړه بابا له شیطان له رایې راله هغه ورته وایي دې ځوان چې کومه خبره وکړه که نه دا صحیح مشوره ده بس د دې نه بله مه کوئ د شیطان په دې مشوره باندې ورسره اتفاق راغی او مشورې دا وکړه چې ګوره خلک لا مه خبروئ بس تیار را جمع شوي یې ځئ چې نیغ ځو د نبي علیه صلات وسلام کوڅې له او په نبي علیه السلام حمله کوو الله رب العزت خپل نبی ته وحی راولېږله چې نبي ستا خلاف کافر یو ځای شوي دي او ته به نن شپه کې هجرت کې ته به مکې نه ځې دا د نبي علیه السلام د هجرت ابتدا وه الله الله حدیث کے راضی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی چې نبی علیہ السلام من کرا کلم په غرمه کې نو راغله روزانه براته د الله د ابو بکر صدیق ملاقات تا دواړه یو بل باندې ډیر مینو سار بم راته مازیګر بم راته خو غرمه کې چرته د الله نبی نو راغله په دیزل نبی علیہ السلام په غرمه کې راغی سخت ګرمي وا او راغی وای مونږ ویل چې دا ټیم د الله نبی چرته راغلی نه دی څه چل به وي چې راغی نو ابوبکر صدیق ته ویلي چې ابابکر څه مشورې له راغلی یم
او دا ماشومان او دا خلک کور نه وباسه. تاسو پټه یو خبره کوم. ابو بکر صدیق ورته وایي چې یا رسول الله دلته خو نور څوک نشته، خو دا زما نوم نه دی او زما په دې اعتماد دی چې دی د کور خبره بهر نه کوي. وایه ښځه بس ټیک ته وایي. نو نبی علیہ السلام ورته وایي چې ما ته رب د هجرت حکم کړی دی. ابو بکر ته تیار یې که نه؟ ابو بکر رضی الله عنه ته وایي چې یا رسول الله نو زه خو د 2 میاشتو نه په دې انتظار یم، په دې انتظار یم چې کله به د رب حکم راځي. 2 اوښې مې ساتلي دي او ښې مې د دې کیکرو دا پلی به ولا ورکول، ښې مې سربي کړي دي یا رسول الله چې کومه اوښه ستا خوښه یې هغه ته واله او بله به زه او دواړه به سواره شو ځو. نبی علیہ السلام ورته وایي چې ټیک ده خو ګورې اوښه راله باسې نه راکړې، پیسې به درکوم. وایي مشوره وشوه او ما او اسما رضی الله عنها دواړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او عمر له ابو بکر صدیق له توخه تیاروله. اسما بنت ابي بکر د حضرت عائشه بل خور و د ابو بکر صدیق لور ده، مشره و د عائشه رضی الله عنها. وایي نور څه شی نه و چې کله موږ خوراک سکاک سامان تیار کړ نو اسما رضی الله تعالی عنها پخوانی چونکې تکلیف زمانه وه، کارونه به ډېر وو، کمزوریانې وي، سړو او ښځو به اکثر د املاګانې تړلې که نه کمربند به یې تې تاو کړو نو یو پټ یې جوړه کړې وه ځان له چې د املا به یې پې تړله چې درد نه کوي. وایي چې بل څه شی نه میلاوېده نو اسما رضی الله تعالی عنها خپل د ملا کمربند را کولاو کړ او هغې په مینځ 2 ټوټې که ویشلو، په یو کپړې باندې هغه ګوډي له خوله وتړله چې کوم کې موږ د خوراک سکاک سامان اچولی و، او په بله کپړه باندې هغه مشکزې له خوله وتړله چې اوبه پکې پرتې وي. دا سامان هم تیار کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاړ، علي رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې علي نن به ته زما په کټ کې وده کېږي، زما بستره کې وده کېږي. علي رضی الله تعالی عنہ راغی د نبی علیہ السلام په کټ او بستره کې وده شو. کافران د شپې د نبی علیہ السلام کور مخې ته ولاړ او چې نبی علیہ السلام راوته نو حدیث کې راځي د سورت یاسین د ابتدایي آیاتونه ویل تر دې آیت پورې چې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. دا آیتونه لستل تر دې آیته پورې او را روان دی د کافرو طرف ته داسې شګې ور وغورځولې. کافرانو په مخه نبی علیہ السلام تیرېده او کافرانو دې لیده، الله وله سترګې بل خوا واړولې. نبی علیہ السلام باندې ډوپوه نه شو. د شپې نبی علیہ السلام راغی او د ابوبکر صدیق ورسره ملګری شو او دواړه روان شو. اختصار دا دی چې کله دواړه روان شو نو په دې کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دی نو زوی دی عبدالله ابن ابي بکر، دا ډېر هوښیار و، دی ور سره روان شو او ده به داسې کول چې دی نبی علیہ السلام او ابوبکر دواړه غار ثور ته لاړل. چې غار ثور ته لاړل 3 ورځې او 3 شپې دی په غار ثور کې. اوس دلته د مدینې مکې خلک هغوی به خپل منځ کې مشورې کولې چې دی کوم خوا لاړ. دی ورپسې وروسته تلیم دي پلې معلومو چې کله غار ته ورسېدل حدیث کې راځي جال دا جولاګی راغلی او د غار په خوله کې جال جوړ کړو او دی چې وکتل چې د جولاګي جال جوړ کړی دی کونترې هګۍ اچولې وی نو دی ویله چې د غار کې شته نه او که نو دا جال به وران شوی وی. اوس نبی علیہ السلام او ابوبکر دواړه په غار کې ناست. ابوبکر وایي د کافران چې وبار ګرځېدل دا خپې به یې موږ لیدلې. وایي ما نبی علیہ السلام ته ویل چې که لږ یې لاندې وکتل موږ به ویني. وایي نبی علیہ السلام ویل پروا مه کوه ما ظنک باثنین الله ثالثهما. په هغې 2 کسانو ستا څه ګمان دی چې دریم ورسره الله ملګری دی، الله به زموږ حفاظت کوي. کافرانو دی ونه لیدل. هغه عبدالله رضی الله عنه به د شپې راغی، دی سره به د شپې ټوله شپه تېره کړه ځکه چې د مدینې د مکې هغه حالات به راوړه، پلانې کافر دا وایي پلانې کافر دا وایي. او بیا به د سهار ټیم کې وختي یعنې د شپې به ووته چې سهار بانګونه به وي بیا به مکې ته رسېدلی و چې د مکې خلک پې پوه نه شي چې ده دا شپه کوم ځای کې تېره کړه. داسې سړی و. ماسخوتن ناوخته به د کوره راووته غار ثور ته به راغی
او بیا به غار ثور کې هغې سره ټوله مذاکره وکړه پلانې کافر دا وایي پلانې دا وایي د هغې حال به دوی ته راورسو د دوی حال به معلوم که بیا به شپه شپه کې لاړ نو سهار به چې بانګونه وي هغه بالته ناست داسې 3 ورځې هغه دا ډیوټي کړې وه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو غلام دی هغه چې دی نو د ابوبکر څاروي سرول اوښان به سرول ګډې بزې به سرولې نو هغه غلام د ابوبکر رضی الله تعالی عنه هغې پوی کړی و ډېر هوښیار و هغه چې ته به داسې وکړې د سرولو په خیال به کله کله خپل څاروي دی خوا راولې چې موږ د په غار کې خوراک ستاک میلاویږي که نه نو هغه به چې دی نو څاروي ماښام کې او سهار کې اخوا بوتلل دی له بې تازه پی ولشل چې څوک به نه نو هغه پی به دی له ورکړي او دی به چې دی نو دی له به هغه خوراک څښاک په هغې طریقه باندې رسو 3 ورځې چې دی نو دی هلته تېرې کړي دي او 3 ورځې بعد بیا د هغې نه وروستو چې دی نو نبي علیه الصلاة وسلام او دارنګې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دواړه چې دی نو هغې د مدینې منورې په طرف روان شوي دي چونکې کله چې دی د مدینې په طرف باندې تلل نو هغې زمانه کې یو کافرو دی ته لاره نه وه معلومه او که په مشهوره لار باندې تلل نو بیا خطره وه چې کافران راته مخې لار ونه نیسي چېرته نو هغې وخت کې یو کس و عبدالله ابن ارقیت یا عبدالله ابن اریقیت عبدالله بن اریقت دی د رهبرۍ په طور باندې ځان سره ملګری که چې ته به موږ ته لار ښې او هغې له پیسې ورکړلې چې دا به ستا تنخواهي او ته به چې موږ ته دی نو لار ښې دا عبدالله ابن اریقت دی کافر او مشرک و لیکن د نبی علیہ السلام او د ابوبکر په دی باندې پوره اعتماد و چې دی به زمون خلاف جاسوسي نه کوي او هم داسې سړی چې د الله د نبی او د ابوبکر ډېر خیال ساتلی و روغ رمټې مدینې منورې ته رسولی و تر دې ځای پورې واقعه راله بیا چې نبی علیہ السلام مدینې منورې ته دننه کېده هغه کیفیت او هغه حالت هغه به انشاءالله را روان او جمعه کې ذکر کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین